السلام علیکم. امید لرم ستاسو به ټول روغ او جوړ یاست. نن زه تاسو ته د چک په باره کې یو څه معلومات درکول غواړم. چک په باره کې معلومات دا دي چې کله چې هم موږ ته چک میلاو شي یا په قرض په مد کې یا یو کاروبار لین دین په مد کې، بیا موږ په هغه باندې اف آی آر کوو او اف آی آر چې ده هغه صرف او صرف د بدنیتي تر حده پورې په د اف آی آر کیږي. دا د پیسو په مد کې که لک دی که 15 دی که کروڑ دی، په هغه په مد کې یو اف آی آر د هغه په مد کې نه کیږي، نه تا ته پیسې در وصولېدنې په مد کې کیږي. هغه صرف د بدنیتي په مد کې په د باندې اف آی آر کیږي او هغه اف آی آر هغه د سزا جرمانه هم پې لګېدی شي او 3 کاله سزا هم ورکړل کېدی شي. خو تر اوسه پورې په پاکستان کې چا 3 کاله تیر کړي نه دي په جیل کې، په تانه کې. نو او ضمانت به مخکې 3 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې باندې ولګېدلې، نن هفته کې اندر دی ځان ضمانت هم وکړي. دا د قانون د صرف بدنیتي په مد کې د سزا ملاویږي او د باندې اف آی آر کیږي. او موږ چې کوم ریکوري د تا پیسې راایستنې دپاره چې کوم ده هغه به ریکوري سوټ کیږي آرډر 37 په تحت باندې. آرډر 37 په تحت باندې تا ریکوري سوټ په سیول عدالت کې لګیږي. هغه ډیر تیز پروسس ده، د تا پیسې تر ډیره زره راباسي درته. د پیسو دپاره به هغه دعوه کوي او د دې د ګرفتاري دپاره چې ده هغه 489F تعزیرات پاکستان په تحت باندې صرف د دې د بدنیتي تر حده پورې په ده باندې اف آی آر کیږي. موږ خو په نیت کې دا دي چې د ما پیسې راباسي، پیسې نه راباسي، هغه صرف او صرف د دې بدنیتي تر حده پورې د باندې اف آی آر وشي، ګرفتاري یې کیږي. مننه. امید لرم ستاسې به تر ډیره حده پورې د ما په دې مختصره ویډیو باندې سر خلاص شوی. مننه. الله حافظ.